دا نن یو ډېر ښایسته پروکاره تقریب دی، ډېر زبردسته شمولیتونه دي پکې. او د خلکو هغه ټاکم ووسله چې دوی ولمناطق ته دننه د ټکټ ورکوي کې نه وکړي. پروپاګنډا مهم ډېر تېر شوی دی په نړۍ کې. نو ځینې خلکو داسې خوبونه شروع کړي دي، خوبونه ویني. اجزامو خبره دا شی دی، دا موږ دا بچیان مو دوی دې خلکو ته ورکړي، یو تور دی یو تور پټکی دی. هغه علاقه مې دا تلمیذ کړل، اور خوځکې په ډبره نه ولم، اور خوځکې. د ظهیرالدین بابر په زمانه کې د یو وروره پر یو چرواها باندې، په یو شپانه باندې زړه وسوی، واقع دې د یو علاقې بچي په لاس ورکړ. نوم د هغه وی لاندو چکر. نړۍ چې پر بچي کېناستی، رعایا یې راوغوښته د هغه علاقې ته. دی ناست دی وروره، تخمشینه دی. نو هغه سړی چې ډېر پڼ دی، دا راوځړوه. هغه سړی چې ډنګر دی، دا مړ دی. دغه تور پټکي و، دا تور په موږ دی منلي وو. ګډي ورمنډه که ظهیرالدین بابر له ورغلو چې د خدای پاک د ورور مخلوق دغه په مېړه مړ کړي، ما ته راسه دغه پانسۍ مې داسې لګوي. ظهیرالدین بابر هم راغی د یو ملنګ په شکل کې، په هغه مجمع کې ودرېدی. ظهیرالدین بابر سره له خپله وزیر خاص، مشیر خاص دی چې ودرېدی، لار به چې کړ و، ظهیرالدین بابر ته پته مې نه ورغله. دا سړی مې ډېر پټ دی، خدای خو د ملنګۍ په شکل کې وکړی، و دا هم ډېر پټ دی، دا هم راوځړ. بس هغه رامخته شو، ښه ما د هغې دپاره یې بچي درکړي وه، ته خلکو سره په پانسۍ راځړې. آیا هم دغه ډول دی. دوه کسان یې په چرنالۍ یې راکړي دي، د موټر یې چت کړي، چت ستا په مینه کې. هغه وروره هغه تور پټکي بیا وروره په چیش ورته یې ډېرې واخواته پر دغه پله باندې پک ښکته کړي وو. تر میختر هغوم په منډه راغلي وو دواړه، یو تر ډېرې راغلي وو، بیا له ډېرې د وروره تر سخي سروره راغلي وو، بیا له سخي سروره تر رکنۍ راغلي وو. په رکنۍ کې په چیچو پربوکس ورته یې په ده کې راسپرسي وو، میختر را رسېدلي وو. په میختر کې په یو کور کې مړۍ وه. نو تر مولي فیضلا له مخه هغه دوه کسان را رسېدلي وو. مولي فیضلا یې ځای پر یو هوټل درېدلی دي چې را ورسېدي، دوی ناست. وایي حمدګل مولي صاحب څنګه تر تا له مخه را ورسېد؟ دا خلک په بېعزتي یې باندې دې چې کس بېعزتي خوند وکړي، هغه یو یې ورته ښکنځا کوي، کله کله کښېنه کوي. هغه یې هو ماتې کوي، یار ماتې هم کوي. دا موږ ګوري خلک دلته یو څه چوپړیان دي، 300 دي، تعداد یې هم 300 دی. دغه د دغه بوري ډېره وکار کړه. دا سړي وروره خاص کر زموږ لورلايي ښار و، دغه سړي ته 19,000 ووټه ورکړل. دا موږ دا 15 کاله د ده په بچۍ کې د ټینکر مافیا وروره په نرخه کې وو. ټینکر مافیا په موږ بقیمتې اوبه خرڅوي. 15 کاله د ده په بچۍ کې موږ اوبه په پیسو اخیست. تر دغه له مخه نه وو، تر دغه له مخه کراره وو. نو چې یو سړی زموږ وروره د ابنوشي اوبه تر اوسه محکمې دغې یې راکړي دي، د هغه که افسران دي که عمله ده، وروره هغه خپلې بنمانۍ کوي. زموږ اوبه خرڅېږي، ټینکر مافیا یې هم اخلي، بلاک فیکټریان یې هم اخلي، ماربل فیکټریان یې هم اخلي، د کرش مشینان یې هم اخلي، په ډېریانو هم خرڅېږي. دا زموږ انجام دی. نو لهذا له دا وره موږ په خپله وروره ډېر سوچ په دا سړي کړی دی. دا سړی چې دی لږ سیاسي روزلی سړی دی، یو سمج بوج لري، تعلیم یافته دی، مخوشیات ګوري او خوله په پورې ده، د هر چا خیال کوي، د هر چا خاطر کوي.
لہذا پکار دی چې دا ور موږ دا نه سنجیده سړی راولو بل اپشن خو له موږ سره نشته بس یو تور دی یو تور پټکی دی دا د تاسو په خپله وباسه چې کوم یو مناسبه دی دا ووټ کوم سړي ته باید دا دی په خپل ووټ هم کله کله سړی شي خدای نیولی دی ولې زه یو غلط سړي ته ورکړم دا نور مخلوق هم کار په خراب کړي هغه غلط سړی دی د خلکو د شی نه دی نه د ژوندوي د شی دی نه د مړو د شی دی نه د ژوندوي د لاسیې دی نو لهذا دا بچکړان به نه راولو ورور سم به دا خپل ووټ له دا ور سم استعمالوو چې په موږ باندې هم یا په دابوني زمانه کې یو سم سړی خو یا ور راشي مړه موږ به خامخا اوس درې دوه وره هغه بچي کړي اوس یې درېیم وارې لالا زه بیا کړی وم او زه د اوس څه کوې یار بچي زیاته غلط چې پړسپوب هم ده نو زیاته څه کوې چې به ورور ترپیې او را ترپیې مهرباني وکړه پلیز که زده کوې دا کاغذان ما جمع کوه یار چې خپله دا مخلوق لږ شرم د خپلې جرایم د خپله وسلام قانون دوستان ګرانو مشرانو چیرمن شمس زادای راغلي مشرانو له در سره د تاسو ناستو څخه په ټولو ته السلام علیکم بیا تاسو په اجازه باندې یو څو خبرې کول غواړم همیشه لپاره باندې موږ باندې وخت نشته ولا لما تشوف دا پروګرام مختصر کیږي وخت نشته چې څنګه چاوي اته دا شی ولای چا ملګری د خپل د زړه بڑا سره استلې ولای نور ځاته څنګه څه کولای ملګری دا د وختونو واصل بیانونه وکړ مختلف بیانونه وکړ مختلف خبرې وکړي موږ باندې څه د زړه بڑا څه واسو اول کومور په شمس چرمیان دا مبارکو کوچ تاسو ټکټ ساتل دا خبره باندې ډیر خوشاله او ان شاء الله په خدای کې وایم خوشالي مو بیا په ورځ کوو باش په بیا د خوشالي اعلان وکړو په کوم شپه باندې تا وګټل او اعلان وشو چې شمس همداسې ګټل کېده وایم شپه هغه شپه مو بیا مو تاسو مبارک سره ورکوو دا د خدای پاک خوښه وله زړه ونالو یمت وکړو دا ګڼ ملګري په یمت باندې ودرېږه چې یو ملګري په شا باندې نه ساته دا دنیا موږ اسما وکړه په اول واره کې په پاکستان په پیپلز پارټۍ کې ډاکټر نصرالدین ګټل کېده دویم واره میر باز محمد خان کې اتران ګټل کېده یو ټریپ به موږ په شمس همزانځۍ باندې پرته وو یو ټریپ په شمس همزانځۍ پرته کوي د لوړلایې په سطح باندې باید شمس همزانځۍ اجدي یو ټریپ ورته سردار یعقوب ناصر هم یو واره وګټله سردار یعقوب ناصر بیا پیپلز پارټۍ یاده کړه نواز شریف ته لاړل نو موږ د تاسو ټولو ته دا تپاس کوو چې وایي چې ورسره ولاړ یو د زړه په کومه باندې ورسره ولاړ یو وچ په وچ ورسره ولاړ یو زما له شمس همداسې څخه دا درخواست دی که ته خدای پاک ودرولې ته به اول واره دغه دی دا د پټانکوټ روډ وجوړوې او پخوې دی دا ستا د پنځه کاله تګ ته ستا بنده انفرادیت دی نن یو زه درڅخه کوم تاسو دغه درڅخه کومه د سنځاول پورې به درسوم چې دا هغه دومره ته کومه ځای پورې رارسولی دی دا به نن زه درپخوم بس فقط وسلام بسم الله الرحمن الرحیم ګران چرمن شمس همداسې صاحب په اجازت سره او د سره راغلي مېلمانه عزیزانو مجلسونو خدای ته ملګرو غږې وکړل نورو پاتې دي هغه بې وکړي خو د هر څه له مخه موږ نن د سردار فاروق کیبزي او د کمانډر نقیب کیبزي ډېر شکریه ادا کوو چې نن دا ټول ښایسته پروګرامونه جوړ کړی دی او دا هغه ګلدسته ده چې هر ګل پکې شته انشاءالله چې دغه نه مینه او ښه نیت ویه نو انشاءالله دغه پروګرامونه به دغه نه ښایسته روان وي زه دوې خبرې کوم نور ټیم ستاسې نه اخلم ناوختي هم ده یو د شمس همزاوي په حواله سره زه دوې خبرې کوم چې دا شمس همزاوی داخل وي او دا خبره ډېره کوي چې یاره دا خو بل وار موږ هم ورکوي و دا تور ته مو ورکوي بیا یې څه وکړل
واجی و موی پنځه وخت یې د موټر څه وکړل بابا تعالی څه وکړل فلاني څه وکړل نو دا یوه خبره کومه چې دا هغه شمس همزازی دی چې له هغه طوفانه سره ټکر ووایي د هغه پښتونخوا سره ټکر ووایي چې له کونسلره تر ګورنره پورې ګډ دومدار دا ستاسو ګډ ګواهان یاست لا کوم لښکره چې څوک یې کړ وتلی دي هغه ما بیا کامیابه نه لیدلي مګر دا هغه سړی دی دا یو کلکه اراده لري دا یو مستقل مزاج انسان دی دا د پیسو د یو بل دا شي په دغه کې نه دی د ناممکنه ممکنه کړ دا پښتونخوا یې لکه بیا تا دا لښکر ولیدی د دغه 4000 وټه و د دغه نظر وټه و د بابا تعالی 4000 و ثبوتونه دا نه تاسو په خپل ورکړي دي بدیاتي الکشن جلا مثال تاسو زنده پروت یا چې د پنځه د درس کولو د پیپرز پارټي د ملګری دي هغه یونټ نه خلاص کړی دا خپل کور د کلی یونټ نه خلاص کړی کني یو کونسلر یو سیالي یو پارټي پرمخ راوستم دا ډېر ګران کار دی مګر دا هغه سړی دی چې دوی وایي د زرو په قیامت دي هغه زرګر دوشي ستاسو په قیامت دا شمس همزازی خبر دی نو دا تاسو یو خاله یو موقع ودا سره ته ورکاسه ان شاء الله یا رب یا به تاسو ورته چې شمس همزازی راسو پروګرام جوړ کړی توازن ته کېده ولې په کې دا پروګرامونه به ان شاء الله خدای کېول دای دنیا برابر حواله همزازی دي زړه دا یا همزازی مولا نور بم نن نو دا همزازی هم وکړیا دا سره راوېستیا د سړي ملګری شول زما پلار به باندې زما اکثر څنګه نه منما علی انګریزي کوي د میجارټي از اتارټي څوک سره کوي هغه طاقت دی دا طاقت راځي اشاره کوي ګډ ملګری مګر پتا سړي ګرایو شي دی زما د پاره د ترین دی همزازی نه دي ستاسو لپاره ناصر دی دا بل لپاره چې ځای دی دا بل لپاره راځي هر څه چې انسان خدای کوي کبیا چیرې نه ول هغه د پیښوریان په ډول هغه تیږي نه دي په دا تیږي ولاسه چې دا ټول کړه وي په دا نه پرې دي چې دا خلکو ماته نن کې لارې چا به پیسو به سرداري به هر څه بغیر نن لا کوم هغه سره ټول را سره چې دا وایي چې ناصر ولاړ دي د همزازی ناصر الله د ډیر دي طریقې ډیر دي چې زیات ډیر دي اته بکسا مګر دا هغه د سره قیامت په کوو دا وار بداسي جواب کوو هغه کوو ته چې هغه دا خبره ده چې په مور سلطان صاحب خبره چې په مور باندې وایي دا وار په مور باندې په خدای کې ان شاء الله دا تا ټول نه سره ان شاء الله خدای کې ودا په بازار نشره وته مگر دا زه یو کوم شمس همزازی ما په دې ته کال عمر دی پدا پر دیا کې د ضلع چرمن تر اوسه د نومای نه راغلی اول سره د شمس همزازی وي چې د پښتونخوا ملي او پارټي سره دا د خپل همت ویا دا پارټي مجبور بدل شو چې ګور بتا راولو دا راغی چمپیونز ویا مګر نن هم زموږ په دوا وروشه هغه نو تاسو ته معلوم دي چې هغه ټول نو د ضلع پارټي لاړه ان شاء الله ته خدای کړو د پاکستان پیپلز پارټي سړای با چرمن و د ضلع مگر هغه نن دا چې اوسه موږ خپل لاس را پیښه ده ورورا اوس په دغه ټیکټ په دغه ورته د څو ورته وړي نن دا ټیکټ څه سوي ته کوم نه پاتې د یاوه راځي په وخت کې پاتو لګیا ولې نن دا ټیکټ دغه څه ځای ورته دا په بدل زموږ په ملګری شایسته ولې د شان همزازی پر څنګ استناد نن په وزارت اختیارات وساویا سرګنن سات ملګری ملپدر کریا وي او سم پدر کریا وي سهار ورځ تیا کوي مستعمل تیا کو مگر دا دې شان دا څنګه ضروري سره کړ چې کې رټ کار وي پند کې دا پوری کومو دا پوری پټانو راته کړل موږ تا ډېر نو ته کوو د ټول شمس لرو دغه موږ تا راخلو په خدای کې ان شاء الله مگر دا امر مالکو او په دا و شمس غالي د په اخلاص من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تر ټولو لمخه
زه سردار فاروق کیفزی صاحب او د دغو ملګرو ته په پاکستان پیپلز پارټۍ باندې شمولیت باندې مبارکباد ورکوم. ملګرو تاسې ته معلومه ده د الکشن دور دی، الکشن را روان دی. زه برای ماښام په کلاس لا کې په مرکه کې ولم او له یو ډېره غټې هستي سره میلاو شولم چې له ما سره کونسلر جبار خانم سره وی او ما ته یو عجبه غوندې وسوه. زما له دا سړي سره دوه ملاقاته مخکې ول، نو پر سیاست توګه باندې امان الله مهدرزئی امین جوګیزئی، نو امان الله له خپله مخه د سیاست یو توګه را مخه کله چې د کومې پارټۍ سره نو ما ورته وویل زه خو له شمس حمزادۍ سره یم. دلته په دوبۍ هوټل کې ما ته په انډوس کې مبارکي راکړې ده چې دا جیت د پاکستان پیپلز پارټۍ او شمس حمزادۍ یقیني دی. نو ما سوال پر وکړئ چې تا ته څه پته ده چې شمس یې ګټي، لیکن زه یو سیاسي یم، یو د یو قوم مشر یم چې د شمس حمزادۍ کم ورکر دي او کم ملګري دي هغه یو کور هم نه دی ورکړی نه، هغه هر کور ته ولاړ وي. که د سر دښمن یم لیکن دی د کوره ځان ورسوي چې زما او ستا دښمني پر خپل ځای ده. زه تا ته دا اعتراض د شمس حمزادۍ په کاروان کې شمولیت وکړه او هغه سړی چې وګوري چې ما او ده په ډبرو سره ویستل، ما او دی په ګولۍ سره ویستل، نن دا سړی راغلی دی نه. ها غلطي هم وارسي، ها دښمني یې په دوستي بدله سي. عزیزانو انشاءالله که شمس حمزادۍ راغی دا نه چې دی حمزادۍ نوم دی، زه تاسې ته یم که په خیالۍ زه یې ولی ډاکټر کابل زما تر ده عزیز دی، صفدر مهتروان زما تر ده عزیز دی. زه چې نن له ده سره ملګری یم زه د ده په خدمتو سره ملګری یم، زه په خیالۍ زه له ده سره نه یم ملګری یم. انشاءالله دا یقین درکوم چې د پاکستان پیپلز پارټۍ له طرفه څخه و ما ته د ډسټرکټ چیرمین ټکټ میلاو شوی نه. ما چې کوم ټایم الکشن کاوی زه تاسو ته په یقین دا یم عزیزانو موږ ووټ وکئ. ما چې کوم ووټ واخیستی د اجیتور اصغر ګټلګي وله دی نه ما تښتېدی ما به تا ګټلګي ده، لیکن مو ده ته ها جیت خوند نه کوي وله دا د پیسو جیت وایي، دا د دا غریب عوام د پنډو جیت وایه چې له تا سره یې کول کوی د نوکرۍ ښه لکه بله سره د واټر سپلای کول کوي د چرمینا په 50 لکه واخیستل و ما خو دې سړي ته وویل چې 15 کروړ روپۍ درکوم شمس حمزادۍ او ما ته را رضا کړه، لیکن ما یې زه په شمس حمزادۍ لیډر باندې دا فخر کوم چې دی خرڅ نه شویه او ده سودا نه وکړه، لیکن زه نن ده ته سلام کوم. وسلام. کم اویا ورځې مرګ له مخه و بېنظیره په مرګ پسې وه. دا مرګ له بېنظیر پوټېدو اخر کار مرګ مجبوره شو حمله یې باندې وکړه، بېنظیره شهیده شوه. نو دې پیپلز پارټۍ دې ملک لپاره ډېرې قربانیانې کړي. عزیزانو دا ډېر لوی تاریخ ده. الکشن په حواله به موږ تاسې سره وغږېږو. نن سبا تاسې ته معلومه ده د الکشن ټیم ده، خلک راغلي دي. خلک څوک راغلي دي؟ یوه کور په ټانکوټ کې ده، د بل کور په دوکۍ کې ده او د اوربوسین کې کور ده. عزیزانو سوچ وکړئ دا ډېر اهمه خبره تاسې ته کوم. کورونه یې دلې دي، نن دلې ګرځي، دوی لمونځ سپریانه کوي، سپریانه لمونځ کوي چې اوټ وشي، اوټ لپاره راشي، بیا چې اوټ ختم شي بیا دوی په دربین کې نه معلومیږي نه په خوردبین کې معلومیږي. عزیزانو دا اوټ معمولي شی نه ده چې بس دغه پرچۍ ده، دا اوټ امانت ده، اوټ ګواهي ده. که تاسې امانت کې خیانت وکړو موږ او تاسې یا یو غلطه ګواهي ورکړو موږ به ضمیر مطمئنه نه یو. دلته دوه کسانو خبره وکړه ما کې ډېر خوند راکړو. ستار ملاجي صاحب ډېرې ښې خبرې وکړې، سلطان صاحب ډېرې زبردسته خبرې وکړې. عزیزانو تور کرتوت تاسې ته معلوم دی، د یعقوب کرتوت هم تاسې ته معلوم دی. د دوی نشان څه شی نشان ده؟ ټاکني کې پښې ته مانو یایي، موږ ناڅران پښې ورته یایي، ترینان پسکه ورته یایي، د ده نشان پسکه ده. اجیتور یو جاهله انپړه سړی ده، دوه ډګریانې لري، کلاس پلنو یې یو هم نشته، دونې خوش قسمته سړی ده. عزیزانو باید
چې موږ سوچ سمج وکړو موږ سوچ سمج وکړو سوچ سمج سره ووټ ورکړو موږ امیدوار شمسم رضایي ده پاچاهي ټکټ ورکړی ده انشاءالله کامیابه کېږي بیا او کامیابو به نن دلته 300 کسان شامله شوي دي دا 300 نه دي هر سړی لس کسان راکېنځ کولی شي چې مخلصتیال وي او ځان یو خبره درته کوم اخري خبره ټیم هم نشته شمسم رضایي ووټ نه ده ولاړه الیکشن ته نه ده ولاړه خالي نوم دي دلته موږ زه ځان هم ښه یم تاسې هم ښه هر سړی به دا وایي چې زه ولاړ یم زه کامیابېږم زه اسمبلۍ ته ځم اجیتور تاسو ته معلوم ده چې ووټ وګټي په جیب کې څه شی یوسي ایلپي یې وړې ده په خوله کې ایلپي واچي یوه خبره تر نن یې دا خبره نه ده کړې جناب سپیکر دا خبره ده په اسمبلۍ کې نه ده کړې که اسمبلۍ کې کړي یو تاسې راوښایستو قبضې یې وکړې څه شی یې وکړو یعقوب ناصر له 1985 تر 2001 پورې 30 کاله دي که 15 کاله د اقتدار ته تللی 2 وارې عراب شوی ده هغه هم خپلې پارټۍ دی پارلمنټ ته وړی ده د سینیټر په شکل کې یو بله خبره به درته وکړم یعقوب ناصر ووټ په دغه لورلایي په دوکۍ کې نه ده زه یې تاسو ته درښکاروم د ده سیریل نمبر هر شی په اسلام آباد کې دی د دې ووټ د ده ووټ په اسلام آباد کې ده ولې موږ ورکوو ولې دوی قدر راځو یعقوب ته ووټ ورکوو تور ته ورکوو مولانا صاحب پاچاهي ده ښه پاچاهي ده عالمان دي مګر دوی د عالمي په طرز نه دي روان اسلام په نامه دی ووټ واخلي داسې اسمبلۍ ته لاړ شي دوی یو خبره کړې ده د اسلام په باره کې یو دروغجن بل یې پېښ کړی ده پښتونخوا راواخله دا تاسې به بدلې دوی یایي پنجاب به تر تپاکو څه شی به وکړو دا تېر کال یو نواز شریف په جلسه کې له څنګه سره ایښی دی که څوک د نواز شریف ملګري نه کوي هغه بې غیرته ده پښتون بې غیرته نه ده عزیزانو سوچ سمج کې به موږ ووټ کوو ووټ اچوو ما اول تاسو ته وویل چې دا ووټ دا پرچۍ نه ده موږ یې پرچۍ ګڼو یوه پرچۍ ده دا ډېر اهمیت لري 15 کاله 1815 شپې راځي دا به بیا موږ تړو ناست وي دا خو نو دا کار یې نه وکړو پلان یې نه وکړه ډینګ یې نه وکړه 15 کاله چې دا 1815 شپې راځي نو یا موږ به سوچ سمج کوو زموږ امیدوار شمسم رضایي ده زموږ نشان تیر ده دا تیر به د پسکې په پنه کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د دې نن ښایسته شمولیتي پروګرام صدر چرمین صاحب او دلته ناست زموږ سره راغلي مېلمانه او په دې پنډال کې ناست سپین ږیرو ځوانانو ستاسو د ټولو په اجازه تر ټولو له مخه د سردار فاروق خان کیفزي او سره له ده سره چې کومه کمیټۍ ده د دو شکریا ادا کوم و دې پروګرام ته خو موږ د شمولیتي پروګرام نوم ورکړی دی خو دې ته به دغه پروګرام نوم ورکونه ناجایز وي دلته یو جلسه دا کښنۍ پاچیان په دغونې جلسه هم نشي کولی عزیزانو تاسو ته د ځان له طرفه زه په مبارکي درکوم دا ستاسې مینه چې موږ ولیده موږ ته یې نن ډېر خوند راکړي ډېر پروګرامونه سوي دي یو دغه نه پروګرام بل په بخمه ماله کې وسو او نن دغه پروګرام چې سردار فاروق خان کیفزي دلته د خپل کور باندې جوړ کړی دی او له دې پروګرام سره نن و چیرمن صاحب ته د یو ډېرې غټې ګاډۍ د الکشن کمپین لپاره افر ورکړو چې د هغې ګاډۍ نوم دی رکو او د دې ګاډۍ قیمت دی تاسو ته به نه وي معلومه دا ګاډۍ په هغه ورځ باندې د زما له مخه ټلیفون وکړئ په 1,55 لک روپۍ باندې د چیرمن صاحب د الکشن کمپین لپاره دا تاسو چې نن دلته راټول شوي یاسته د ده په کور باندې په دا کمبله باندې ناست یاست عزیزانو ته مایوسه شوي یاسته دلته زموږ مقررینو تاسو ته خبره وکړله چې کوم ټایم انسان مایوسه شي هغه ته یو خپل حق نه ورسېږي بیا هغه یو سټپ اخلي یو قدم اخلي په مخ باندې
دا تاسې نن د چیرمین صاحب سره ملګرتیا کواسته د چیرمین صاحب نه تر وار منسټر اوسېدلی دی نه بیا دا یو داسې یو غټ سرمایدار دی نه بیا دا یو غټ بدماش دی نه دا بیا د یو نواب له کورنۍ دی دا هم دغه نه نسپرکی سړی دی لکه دا موږ او تاسې یو او موږ یې د شا ولیاړ یو د دغه سړي خالي یو عمل دی هغه عمل یې دا دی چې ښه عمل یې دی د تر ننه پورې دا د ایل خیل سیاست نه دی کړی ځانو نه بیا تر ننه دا ویلي چې دا حمزه دی دا کیفزی دی دا زخیر دی دا څوک دی دا څوک له سره غونډه څخه یې راونڅې بیا ته چې تر پورې دا خلک د دغه سړي پر عمل مین دي د دغه عمل ښایسته دی عزیزان نن سبا خلک د چا چې قدر نه ورکوي هغه ته د عزت نه کوي ورکړه نواب یې هم څوک نه کوي کنې ته خو به دا یې زه منسټر یم هارون دا د نن ورځې زه تاسې ته یم موږ سره غونډ ته تللي یو فادار یو چا ویلی ول اجتو راغی نو بیا په پاتا کې یو سړی ولاړ شو هغه ورته ویلی ول تر دغه راته چې نن پاتاله راغلی ول تر دغه ډېر ښه بړونه مرستو ته چیري نو د مرګ خبره خو د انسان لپاره دغه د مرګ خبره ده که به ته چې خامخا به زه انسان په ګولۍ ولم بیا به دی مړه کېږي دا زما زه ته خو نه لوږي چې خامخا به انسان په ګولۍ باندې مړه کېږي له هغه ځای څخه له پاتاره روان سوی دی ګولۍ لا راغلی دا کوم چې نن موږ له دغه سړی سره ملګري یو د دغه یو عمل دی په دغه باندې موږ د ده له شا ولیاړ یو بیا که سردار دی که ملک دی که غریب دی دا بیا د دغه سړي په دا ښه عمل ملګري عزیزان دا هم دغه نه په یو سیاسي پارټۍ کې وخت یې راته کړی دی د کالج په ټیم کې موږ په سکول کې وو دوی په کالج کې وو دا د پښتونخوا میډیا پارټۍ سره د خپل بچپن ګډ راته کړی بیا دا سړی په دا پارټۍ کې مایوسه شو له ده سره زیاتي وسوه بیا سړي له دا پارټۍ څخه علیحدګي اختیار چې علیحدګي اختیار کړه دا له ده سره چې کوم د ده ملګري وو دا راووتو په دا شادیحال کې میټینګ وشو 1400 کسان دا رایه ورکړه چې یاره موږ له تا سره یو ټکې لاره پرېښوارمه ځکه دا الکشن لړاوي موږ له تا سره بیا چیرمین صاحب راولاړ شو آزاد حیثیت باندې الکشن وکړي تقریبا په دې کې 18 دن پاتې دي 18 دن کې د سړي د آزاد حیثیت څخه هم په راتلو سروجو کې د سپینې سیاسي مخالفه پارټیانو د دغو کورد دا پروپاګانډا وکړه چې چیرمین پیټۍ چیرمین نواب صاحب دی عثمان کاکړ دی دا را روان دي دا سړی پیټۍ اخلي د الکشن نه کوي بیا هم د تقریبا 9,000 ووټې واخیست یو سل شپېته پارټیانو زموږ په قلم لیکل دي له موږ څخه پاتې شوې موږ هغو چې پارټیانو ته نه ورکړو بیا چې د الکشن د وهارئ چې بل چا وګاټي بیا دا سړی د هر سړي جلا جلا کور ته ورغی لکه نن چې په دغه پنډال کې تاسې له موږ سره ملګرتیا کواسته دا د هر سړي کور ته ورغی چې هغه تا له ما سره ملګرتیا وکړه ګټنه خو د خدای کار و زما په نصیب کې به دا شی نه و تا له ما سره ملګرتیا کړې زه ستا شکریه لرم بیا دا سړی راولاړ شو یو فونډیشن یې اعلان کړي د هغه نوم وایي شمس حمزازي فونډیشن فونډیشن مطلب دا دی چې هغه یو خیراتي اداره وي د هغه د انسانانو مسئلې حل کړي بیا که په هر شکل کې وي که د وینې په صورت کې که د فیصلې په صورت کې که د شناخت جوړولو په صورت کې که په چې کوم صورت هغه د خیر کار وي په هغه کې د سړي تقریبا 300 کسان د خالي د سترګو غمیان ولګول په خدای کې دا فرق کړی دی چې دا د کومې پارټۍ دي که د پښتونخوا پارټۍ دي د جمعیت که دی د توده پارټۍ که دی د هېڅ چا غږ نه پوښتي دلته یو ډاکټر افر ورکړي د دا خلک ولرل په اسلام آباد کې یا په لاهور کې دا علاجونه بیا دا خلک دا پروپاګانډا وکړه چې باید دا خپل پر نامه باندې شمس حمزازي پر نامه باندې فونډیشن چې کړي دي دا حمزازیواله یاره که د سردار فاروق څخه د سره کیفزی نوم اوړل کېږي بیا د دی دا وایي زه نن حمزازی یم یا زخپې بیا دا سړی راولاړ شو بیا یې خپل ملګري راوړو چې باید داسې سیاسي مخالفین ته پروپاګانډا کړي دا اوس تاسې څه یاست هغه ویل یو داسې پارټۍ ته لاړ شو چې هغه غټه پارټۍ سیاست کوو بیا به په یو دغې شا خلاص وي چې هغه غټ شا لکه شنې شنې پارټۍ په آباد کې په ګډش بیا دا سړی راغی پیپلز پارټۍ کې اعلان د دا خپلو ګوردو ملګرو په تجویز په مشوره بیا یې میټینګ راوښتی په دا شریعت کې غټ میټینګ بیا دا سړی راغی په پیپلز پارټۍ کې اعلان بیا دا بلدیات راغل بیا بلدیاتي الکشن و زموږ په خپله پیپلز پارټۍ کې مخالفت نورې پارټیانو خو ته هېڅ یې بیا یو کم 50 کونسلره راایستلي یو کم 50 کونسلره راایستنه یو په بلوچ بیټ کې سردار ثناءالله نواب ثناءالله زیري راایستلي دي له هغه بعد بیا چیرمین شمس راایستلي د دې چا
دا اوس الکشن اعلان شوی بیا دا سیاسي مخالفین تر اولې ورځې پورې اجلاس د آل پارټیز ده تقریبا 2 یا 3 کسان خاص د پارټۍ ښه ملګري او ما ته ورته ټکټ نه درکوي تاسې الله درکوي بله شپه راینا بله شپه دا اعلان شوی دی بیا چیرمین صاحب ته ټکټ کنفرم شوی د دوی دا ټراناکویا سوځېدلي نن دا د سره غونډه درته یادې مجلسانو زموږ نامزدګي سند 20,000 رجسټرډ وو که دا وایي چې موږ په نامزدګي ګټو دا ناممکنه نماینده له سره غونډه ذخیرون سي بیا ته چې چلو دا د ګورد انسانان سره ګټي دا مطلب نه دی چې دی به د شمس د پارټۍ یا شمس یې بس دا خالد د شمس که د جمعیت دی که د تور د پارټۍ دی که د پښتونخوا د پارټۍ دی نماینده د ټول د ګورد دی هو سکتر به دا مولوي فیضا صاحب د پارټۍ ده یو دای سړی به یو ډېر ایمرجنسي موږ چرمن صاحب ته دا یې چې هره مرسته موږ ورسره کوو موږ ورته هم دا یې چې ورسره وکړو د انسانیت پر بنیاد باندې وخت کم دی عزیزانو د ستاسو مینې چې د ستاسو کم نن اخلاص وي دا موږ ته ډېر خوند راکوي ملګرتیا به سره کوو په کلکه به سره کوو سپورټ به راکوي هر سړی رښتیا راسته هغو ته به دغه میسج ورکوئ لکه چرمین صاحب چې لګیا دی موږ د ده له شا لګیا یو تاسو به هم دغه همت کوئ دا وایي سیالي دا سیالي نه کته سره که د چرمین سیالي نه شوته سره دا زموږ د ګوړو نه شوته سره دا ما ته موږ ګوړ وخوړ دا به نه یاست چې چرمین صاحب راوشي دا موږ ګرد راوشي هر سړی په خپل کور راوشي ستاسو وخت نه اخلم تاسو موږ ته عزت راکړئ موږ ملګرو ته عزت راکړئ کور مو آباد شه الله مو عزت وکړه ډېر بسم الله الرحمن الرحیم لورلای ماډل ټون د سردار فاروق خان کرزي پر کور نن دغه شمولیتي جلسه چې په دې کې تقریبا 300 ته پورې شمولیت رسېدلی دی زه تر ټولو له مخه د سردار فاروق کرزي او د دغه نن شمولیت کوونکي که د هر قوم دي که سپین ږیري دي که ځوانان دي د دغو شکریا ادا کوم چې تاسو زموږ په دې کاروان کې په دا لښکر کې حصه واخیسته پاراګټ واخیسته او ستاسو په چکچکو استقبال وسو ستاسو ته ویلکم ویایو دغه رنګه د موږ سره راغلي دلته نور مېلمانه دي ډېر چې نمونې اخم د ماښام اذان پوره کړي بیخي ناوختي ده زه د خپلو ملګرو ډېر شکریا ادا کوم چې هر وخت زما ملګرو زه سپورټ کړی یم که زما تر الیکشن و که بلدیات و که فاونډیشن وي دا یو سړی دا کار نشي کولی دا شریک کار دی په دې کې زما سره زما ملګرو ډېر غریبان ملګري او په ډېر ښه نیت په ډېر خلوص په زوروره په کلکه اراده یې له ما سره ملګرتیا وکړه ځکه زموږ د کامیابۍ سبب زما ورکر زما ملګري دي زه دونې ښه مېړنی یم دا اعزاز زه خپلو ملګرو ته ورکوم زموږ د دغه ملګرو د دا ښه فضا د وجې دغه هره ورځ شمولیتونه چې کېږي دا د نن ورځې هم کړی یم دا زموږ د سابقه د ملګرو د محنت یو حصه وه چې هغه ته یو فضا جوړه شوه نن ماډل ټون دا نوی ټون دی دا اوس جوړ شو د دې ټون کې معنا ګرد دغسې هغه خاص خلک دلته مځکې واخیستې کورونه یې جوړ کړل خو بیا هم د دغه ټون خلکو د دې استوګنو که د هر قوم دی نن یې موږ ته ډېره لویه مینه راکړه چې دا موږ روغبړ کوئ دا کم ټکان وسو په استقبال کې په دا روغبړ پورې موږ ستړي شو نو دا یو ستاسو مینه وه ما سره هغه الفاظ نشته نو زه تاسو ته په بدل کې د عزت په بدل کې ستاسو سون عزت موږ ته او زموږ ملګرو ته راکړئ د دې له ما سره په بدل کې زه اسم نشم درکوی خو الله د تاسو ته عزت درکړي الله د ستاسو قدر وکړي زه نن سردار فاروق خان کرزي ما ته ګاډۍ ایز ا ګفټ راکړه چې دا ستا ګاډۍ د دا الیکشن د ایکسپایره یوه نه 2 ګاډۍ دي د
دوی ګاډۍ د مشترکې معنا تر دغه دمخه ګوجان محمدان محمد نعیم دوی دوه کورنر راوستل زموږ دفتر له چې دا دوه موټران دي په دې کې هغه بدل یې وویل پکې ګرځه د زړه سره ګورئ ستا دی تر میختره دارنګه هغه موټرانو بعد نندارې سردار فاروق موټران مشترک موږ د ده شکریا ادا کوو نن سبا پیسه پر خلکو ګرانه ده خلک خپل ورور ته معنا 10,000 روپۍ نه ورکوي او دا ډېر لوی شی دی دا ډېره لویه مرسته ده که بوجان هغه کړې ده که نن سردار فاروق کړې ده د دې په اخوا هم شته نور داسې ملګري چې هغه په شمولیتي پروګرامونو کې قولونه کړي دي چې موږ شمولیت کوو او ورسره د الکشن لپاره ګاډۍ وه هغه درکوو دا ګاډۍ دا زما نه ده دا ګاډۍ د ده ولس ته دا په دغه کې به ګرځو خامخا په پښو ورک نه کېږي بیا دا یخ دی د ګاډیانو ضرورت شته زه د سردار فاروق د ومینې جارړم و دغه اعلان و د کومک جارړم چې د موږ سره یې وکړ دا یو کال مخکې د دوی په کور کې موږ ناست د دوی بابا ناست دی حاجي رسولدار دا هغه ټیم مو زویان ته وویل دا سړی چې دی دا د دغه سره همت سوی همت م کړي زم پلار یم د دغه سره همت کوي واقعا د ده زویان که ودود خان دی که اخلاق دی تر واره کراچۍ زه د سردار اخلاق په ګاډۍ کې لاړم شیخ جنید وایي زه یوړم هم دوی راوړلم هم ولکه ډیزل لا ما ورچولي دي دا خرچه د دوی دا چیز دی چې د انسان نیت شوي الله خپله پر در مهربانه کړي خبرې د الکشن دي د ووټ دي سبا موږ پر 10 بجې د پارټۍ ملګرو ته تاسو ګردو ته دعوت درکو سبا 10 بجې راسئ سردار باز محمد خان کیتران هم را روان دي په لارې زموږ ملګرو د دوی سره ډېر کسان دي هغه هر ملګري په کور کې ډوډۍ هم کړې ده بیا به دوی په بیټکان کې ویده یم د دغه ملګرو شکریا ادا کوم چې دلته لورلی هغه پارټۍ اوس نه ده چې دلته 1000 کس راځي موږ یې ویدوی هم شو موږ مړۍ هم به خوړی شو موږ به عزت هم ورکوو سبا میرباز کیتران او زه ګډ ځو دی د قومي اسمبلۍ کاغذ جمع کوي زه د صوبایي اسمبلۍ جمع کومه سبا 10 بجې د پارټۍ له دفتره نو د یو جلوس په شکل ځو تاسو هم دا دعوت درکړو سبا راسئ د پروګرام له بل زه ستاسو شکریا ده زما د ملګرو نه چې دا اوس د پارټۍ یو مې تاسیس شو په کوټه کې جلسه وه تاسو همت وکړئ چندې مو وکړئ په خپله مې ویګنان ونیول نو 1400 کسه له دغه ګورۍ چې موږ وتو موږ ګورۍ وګاټئ دا ولس ولیده چې موږ ورې ورتلو ګرده پارټۍ خوشحاله وه او شیر افضل مروت د پی ټي آی وکیل دی هغه زموږ ریلي په کلاسیکلا ګڼه کې د پیپلز پارټۍ جنډې دي زموږ ویګنان دي زموږ موټران دي شیر افضل مروت د پی ټي آی پر یو غټ آی ډي باندې چلولی چې د هغه فالوورز په لکاو دي چې د شیر افضل مروت عزیزان را روان دي په شیر افضل مروت خوابدي دي هغه دغه کومه ده هغه ریلي د ګاډیانو دا زموږ ده او وچلوله دوی خو خیر زموږ قوت زموږ د ملګرو دغه کوم دي دا یوه لاړ سوشل میډیا له شی لاړې بیا چې به خلکو منې بیا ډېر وخت اخلي خو خیر دغه یو مې تاسیس په جلسه کې تاسو زه ښایسته کړم په تله الکشن کې دا 15 کاله زه ولکه په دې پوهېدلی یم چې زه یا په جیب کې پیسې نه لرم چې زه راوتلی یم زما ملګري د چا به د 1000 روپۍ وس شوی وي تیل به یې اچولي د چا به د 2000 روپۍ وس شوي له یو غریب سره به یې ښه کړي لګیا خو یو شی درته وایم زاړه حکمرانان زاړه نمایندګان دا راغلي پربوري وزیران جوړ شوي دي تاسو به ملګرتیا کړي زه د هغو غیبت نه درته کوم د ځان شورټي د ځان باور و د لورلۍ ولس ته ورکومه کامیابي د الله لخوا ده له الله رالاندې محنت ستاسو همت دا غواړي ووټ ستاسو دی ستاسو په ووټ به زه راځم
او زه خو قسم دی که زه دغه وزارت دغه سیټ که زه د یم لولم چې دا به ډېر ګران وي او د دغه ګټنه ناممکنه ده زه خو یې بیخي دغه رنګه لولم لکه د ده دیواله واغه خواته چې یو شی رااخلم یا تیغۍ رااخلم یا ریړۍ را روانوم یا ګاډۍ را روانوم په دې کې د الیکشن زما او ستا سابقه حکمرانان یوه بېلچه تسه که راغی وزیر شو بل قلم راووتې راغی وزیر شو موږ هم 25 کاله سیاست هم کړی دی تعلیم هم لرو په سیاسي پروسس کې پاته سوي هم یو ووټ هم لرو سړي هم لرو نو بیا موږ وویرېږو د څه شي مخالفین پروپیګنډه کوي اطلاع نه کوي او زما ته چا ووټ راکاوئ ما به پزه نینم دی به ما ته ووټ راکړي تر وارم ما دا رنګه ډېر جانانه ووټونه ما ته میلاو شو قسم دی به ما اوس یوه میاشت یې کېږي زه به خبر شم چې ده ما ته ووټ راکړي دا رنګه ووټ خاله د راځي د دغه خلکو مایوسه دي د دغه سابقه حکمرانان یو شی درښیم زه دغه یو شی که زه کامیابه شوم زه د لورلای عوام ته دا شی ورښیم چې دا کرسۍ ډېره بېکاره ده که خلک بېکاره دي خلک بدلېږي که کرسۍ خلک بدلوي دا یو شی زه درښیم چې خلک چې ځان به خپله غرور تکبر کرپشن غلا غټبازي ځینې وشي شپیانه پر کرسۍ اړوي وروره دا خو د خدمت کرسۍ ده پر دې به ته د بل چوپړ وایې پر دې کرسۍ به ته د عوام خدمت کوې ته به زیاتې پیسې راوړې چې د دا ضلع کار به وکړې ته به زیات نوکري راوړې چې ته دا خپل ځوانان پر روزګار کې تا به دلته که ستا ډي سي دی که دلته ستا ایس پي دی دا به په کنټرول کې راولي چې پولیسو لیلیز غلا نه وکړي حقداره سړی تنګ نه کړي ناجایزه چا سره ونه کړي او دا کرسۍ دا زه در ښکاره کوی شم سابقه حکمرانان او دا کرسۍ نه ده چپه خلک ځان بدل کړي دا زما له تاسې سره وعده ده چې زه به ځان نه بدلوم دغه نور رنګه زه به دغه رنګه درخیزم که وو که نه وو که وو په هغه به تاسې راګډ یاست او که نه وو تاسو ته به زه درښیم چې دا ټیم شی نشته ورته دا کوی شم دغه ذمهواري زه د دغه ولس ته ورښکاره کوی شم نور کارونه محنت له موږ تاسو غواړي دا کار په شریکه کول غواړي موږ سره د هر قوم خلک شته او شکر دی چې موږ په پیپلز پارټۍ رنګه یو سیاسي پارټۍ د ټولو قومو ګلدسته ده په دې کې بلوچ شته په دې کې پنجابی سرایکۍ په دې کې هندوان په دې کې عیسایان او موږ د بوري خلک هم معنا موږ په دې پارټۍ کې شمولیت وکړي غزه شامل شوم بابک لالا هغه ټیم بیماره نه وي یا راجب خداغه ده ای شمس په پیپلز ګډ کې اوس به میختر والا جی بټو ناره څنګه زده کوي هغه چې موږ په استقبال کې راتلو ګر میختر وروره باز بولیان د کراولیا شهر دای راغلی دی د زوړ جیاله دی راستا ناره کو د ناره بټو ګر میختر جی بټو یو کساره په جذبه ناره بټو تور باز لاله راغلی وي میختر له دغه نارې وکړه ګر میختر د جې بټو ناره وکړه په اوله ورځ یې زده کړه نو دا عزیزانو ناوختي ده د ماښام لمونځ دی ډېر خوشحاله شو چې ستاسو دغه رنګه کومک دغه رنګه جوش و جذبه ته وګورو اوس چې موږ د کور کښېنو د الیکشن ګټو خو دا سپکتیا ده دا غرور دی کور کښېنونه تر اخره دښمن چې دی هغه مکاره دی دشمن چال کی سازش کی د دوی وسم ګروپونه جوړ دي د دوی وسم یو لاس دولس ډرون تیاری یې لکړي دي خاصه برندیزي غلطي افوا جوړي او پلان دې ته زموږ پیسې رقم را خوشاله کبه کور نه دراولم د دوی وسم مرکې شروع موږ کمپین کوو دوی به خپل ملګری د خوشاله کی مخالف پارټیانو ته ګورته وي چې خپل ملګری خوشاله هغه بیرته معنا پر کار واچوي موږ تاسې منو عوام قیاس ته ریجکټ کړي عوام د دوی دروغونه دوکې پډې غلا دا هغو ته معلوم دي ډېره مننه کور ودان سره یو جهان مننه د ماډل ټون د ګډ شمولیت کوونکو
الله مې عزت وکړي